په دور جاهلیت کې داسې طریقه د خلکو روانه وه چې کوم سړي به زنانه سره نکاح وکړلو نو دغه زنانه چې به یې کله طلاقوله زنانه له به یو طلاق ورکړو چې کله به د هغې عدت په ختمېدو شو او نکاح نه به وتو ټیم رانږدې شو نو دې سړي به ورته رجوع وکړ بیا به ورله بل طلاق ورکړو د هغې عدت په بیا د سر نه شروع شو کله چې به هغه دوباره عدت هم په ختمېدو شو بیا به یې ورته رجوع وکړه بیا به ورته طلاق ورکړو نو دغه شانتي د زنانه به نه حقوق ادا کول نه به د زنانه حقوق ادا کول او نه به هغه بیخي پرېښودله چې ځانه چې ته د بل خاوند سره نکاح وکړي نو په قرآن کریم کې رب ذوالجلال آیت مبارک راولی و رب ذوالجلال فرمائی الطلاق مرتان د اسلام احکام داری چې طلاق پی رجعی دو دی طلاق ورکول دا دو پیری دی په اسلام کې چې چا خپلې زنانه له دو طلاق ورکړه نو مخکې بیا رب ذوالجلال فرمایي فامساک بمعروف د دې دوو طلاقونه پس هم تاسو ته دا اختیار شته دی چې دا بیبیانې د ځان سره په نکاح کې واپس راولئ د هغوی له عدت ختم شوی نه او خاوند ښځې ته واپس رجوع وکړله چې ته زما ښځه دا ښځه اوس د بل خاوند سره نکاح نشي کولی که د دې خوښه یې او که نه یې خوښه دا به اوس د دغې زوړ خاوند سره که دوه طلاق یې ول ورکړي وو نو نکاح ختمېږي دوباره به نکاح کوي او که یو طلاق یې ول ورکړی وو نو بغیر د نکاح نه یې دغه ښځه وګرځېدله واپس رب ذوالجلال فرمایي او تصریح باحسان دو طلاق چې ول ورکړه او کله د دې عدت په پوره کېدلو شو نو که چېرته کې د دې سړي دا اراده و چې نه زه د خپله زنانه واپس پاتې کوم نو د ځان سره دې پاتې کړي رجوع دې ورته وکړي او که نه وه او تصریح باحسان په ښه طریقې سره دې وله بل طلاق ورکړي دا دې د خپل دریم طلاق نو په دریو طلاقو سره به دا بیخي د نکاح نه وځي بیا ورسره دوباره دې ډایرکټ په ډایرکټ نکاح نشي کولی او رب ذوالجلال فرمایي ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا زنانه چې کله څوک طلاقی او کم مهر یې ول ورکړی نو رب ذوالجلال فرمایي چې د دوی نه به مهر واپس نه اخلی دا د دوی حق دی اوس یو صورت دی چې په هغې کې د زنانه نه مهر اخیستل جایز دی او هغه هم رب